الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرين د جماعت اشاعة التوحید والسنة خوږو ملګرو، د الله رب العزت په موږ تاسو باندې ډېر لوی احسان دی. احسانات د الله رب العزت ډېر زیات دي. د انسانیت احسان دی، د اسلام چې مسلمانان یو دغه احسان دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیانو دغه احسان دی، او د هغه سره سره لوی احسان چې هغه مونږ تاسو ته موحدین وایي، دغه ډېر لوی احسان دی. دا احسان ځکه لوی دی چې د آدم علیه السلام نه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې چې کم پیغمبران دنیا ته راغلي دي، د دې پیغمبرانو اولنۍ خبره، اول پیغام وخپل امت ته، خپل قوم ته څه ولو؟ هر پیغمبر چې خپل امت ته راغلی دی، سورة اعراف کی تقریبا د شپږو پیغمبرانو ذکر دی. د هود علیه السلام، شعیب علیه السلام، صالح علیه السلام، نوح علیه السلام، چې کله خپل قوم لرالل، اولنی پیغام، اوله خبره هغه هم دغه ول یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای زما قومه، تاسو صرف د الله بندگی وکئ. دا صرف د الله بندگی ولی ما لكم من اله غیره، ځکه چې ستاسو د پاره د الله څخه علاوه بل اله، بل مشکل کوشا، بل حاجت روا نشته. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د جمعې خطبه پڑھاول، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ وای: یا ایها الناس وحدوا الله فإن التوحید رأس الطاعات. اے انسانانو، الله په یووالي ومنئ. دا څنګه چې الله ومني، الله خو ټول مني،
يهود هم الله مني، نصرانيان هم الله مني، نور کفارم الله مني، هندوانم الله مني، خو الله په یووالي منل شرط دی. دلته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ وایي یا ایها الناس وحدوا الله، اے انسانانو الله په یووالي ومنئ. فإن التوحید رأس الطاعات، دا الله په یووالي منل، الله مشکل کشا ګڼل، الله حاجت روا ګڼل، الله فریاد رس ګڼل، دغه توحید. نو فإن التوحید رأس الطاعات، دا توحید د ټوله عبادت سر دی. چې انسان کله عقیده صحیح موحد دی، نو بیا چې کم نیک عمل وکړي هغه قابل قبولي. زموږ ستاسو په مخ کې ډېر واقعات تیر شوي دي، خاص کر د ابو جهل چې هغه په حرم شریف کې ناست دی، د حرم شریف خدمت کوي، د حجانو خدمت کوي. 52 یا 53 حجونه کړي دي، عمرې کړي دي، منځونه هلته کوي، خدای واپس جهنمی کیږي. څه وایي؟ ځکه عقیده د توحید نه ول. د توحید عقیده هغه شرطه. دغه شان سورة بقره کې الله فرمایي و الهکم اله واحد، ستاسو مشکل کشا حاجت روا، ستاسو غوث اعظم هغه مشکل کشا یو دی، اله یو دی، کارساز یو دی. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، نست بل اله بل کارساز بغیر د رحمان او رحیم ذاتنا. د پیغمبران اولنی مقصد، اولنی پیغام خپل امت هم دغه ولو چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. دغه اولنی پیغام نن سبا د مځکې په سر باندې دا کم جماعت دغه پیغام خپل کړی دی، هغه په ټوله دنیا کې د ځمکې په سر وګرځېږي. واحد جماعت اشاعت توحید و سنت دی چې هغه دغه پیغام خپل کړی دی، خپل هم عمل کوي او نور مسلمانان ته هغه دا خبر رسوي. دویم چې موږ تاسو په موحدینو په پنځپیرانو یادېږو یا په اشاعت توحید و سنت یادېږو، دا صرف په دې موږ نه خلاصېږو چې موږ موحدین سلو، زموږ عقیده صحیح سوه، بلکې دغه پیغام به د بل چا پر رسوو. شیخ القرآن رحمه الله تعالی هغه دغه پیغام چې رساوي نو ډېر په تکلیفو باندې. مونږ تاسو چې دغه پیغام رسوو څه مشکل مونږ ته نشته، خو په مونږ تاسو کې همت ډېر کم دی. زه اکثره ملګرو ته وایم چې 3 چیزونه خپل کوي دا به انسان کامیاب وي. کله چې د الله دین بیانې، د الله دین کوي، په هغه کې اخلاص کوه، صرف د الله د رضا دپاره. د اخلاص سره دویم شی همت دی. ته به منډه تنډه وې د هر چا پرې به د الله دین رسې، د الله توحید، د الله یووالی به رسې. دغه شان دریم استقامت. ګوره چې په دنیا کې کم مسلمان، کم مؤمن، کم واحد سړی چې څومره دین کوي، څومره د دین خدمت چې کوي، هغه شان د الله د طرفه امتحانات هم زیات، تکلیفونه هم زیات. خو د دې تکلیفو علاج هغه استقامت دی. لږ صبر وکړه، د هغه نتیجه بیا زیاته ده. ګوره شیخ القرآن رحمه الله تعالی د دین څومره خدمت کړی و، د توحید څومره خدمت یې کړی و، خو استقامت ول ورسره، اخلاص ول ورسره، همت ول، منډه تنډه ول، د هغه نتیجه نن سبا دا دی. مونږ ګورو په پنډال کې ملګري نه ځایږي، بار ته نه ځایږي، په مسجدونو کې نه ځایږي. خو هر ملګری چې د دین خدمت کوي خو مایوس کیږي به نه. کله به ضرور تکلیف راځي، ملګری به کم یې یا ملګرو کې به څه بزدلي وي، خو دی به مایوس کیږي نه، دی به همت کوي، اخلاص به کوي او استقامت به کوي، بیا به دی کامیابه کیږي. درېیمه خبره،
مونږ تاسو چې الله موحدین کړو زمونږ ستاسو ذمہ داری هم دغه ده چې مونږ د خپل جماعت سره وفادار جوړ شو زمونږ د ایمان حفاظت زمونږ د عقاید او حفاظت زمونږ د اسلام حفاظت هغه هم په دې جماعت کې کیږي چې کله ملګری په جماعت کې وي هغه ملګری هغه مضبوط ای دین هم مضبوط بیانوي دا تجربه زمونږ په بلوچستان کې مونږ کړې ده چې کم ملګری برای نامه پنځپیران ول د جماعت سره تعلق نه وو هغه ټوله د نور تنظیمونو ښکار سوله که د خپل عقیدې حفاظت غواړي د خپل اعمالو حفاظت غواړي د خپل ایمان حفاظت غواړي د دې جماعت سره مکمل تعلق ساته که اجلاس وي که مشوره وي که شورا وي که اجتماع وي که جلسه وي د هغه سره تعلق ساته بیا به ستا د ایمان د حفاظت کیږي الله تعالی دې وموږ تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين